بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره عرض البلد داغي اغلق تعریف او پزمک باندې د عرض البلد مختلف خطوط یا دوائر چې کوم فرض کړل شوي داغي موږ خبرې وکړې کنه. عرض البلد دا هغه شرقن غربن پر کره ارض باندې فرض کړل شوي دوائر دي. ٹھیک ده؟ دا کره ارض تقسیمی شمال ته او جنوب ته. د دې په نتیجه کې یو حصه شمالي شي او یو حصه جنوبي شي. ٹھیک ده؟ او په دې عرض البلد کې بیا یو دایره پکې دي چې دا دایره عظیمه ده، نور ټول صغیری دي. نو اتفاقا دقه مبدا ګرځولې ده. ٹھیک ده؟ او د وس نه بلکې دا د یونانیانو د زمانې نه، یونان چې کوم فلکینو د هغې وخت نه مبدا د عرض البلد چې ده نو هغه دقه خط استوا ده. ٹھیک شوله؟ او عرض البلد نه بیا قطب شمالی پورې 90 خطوط یا 90 دوائر او د قرنګي د قطب جنوبي پورې هم 90 دوائر دي. ٹھیک ده؟ او بیا دا عرض البلد دا کرخه یا د دایره جوړه کړې څرنګه ده. ٹھیک ده؟ نو په کوم مقام باندې د مقام مطلوب چې کوم مقامی د دې ځای عرض البلد به کم وي، یعنی په دې باندې به کومه کرخه تلي، 100 درجو والا دایره به په دې باندې تلي یا خط به په دې باندې تلي. د دغه مقام مطلوب نه چې لاړ شي مرکز د کره ته او خط استوا سره چې په دې کوم طول البلد د خط استوا باندې وسره لګېدلی دی، ټول طول البلد دا عمودن پرتی دي په خط استوا. چې خط استوا ته کوم طول البلد د دغه علاقې راغلی دی نو هغې ټچ ځایونه هم مرکز د ځمکې ته چې لاړ شي نو چې دواړو طرفونو نه ورته لاړې، لکه مثال په دې کې په اسانه چې یو چاړه راواله په دې کې چې خښه کا منځلی لاړ شه، په دې ځای کې یو چاړه خښه کا او دې چې هلته لاړ شو نو هلته به دواړه وجنګېږي که نه. نو چې وجنګېږي یو دشي یو دشي نو په منځ کې زاویه جوړه شوه که نه، چې هغه قوس د سوره دی زاویه د سوره ده نو بس د دې مقام عرض البلد دقه دی. ٹھیک ده؟ بیا د قطب شمالي پورې د قرنګې 90 عرض البلد او د قطب جنوبي پورې بیا د شمالي چې ظاهري نو په جمع په علامې سره ظاهري او دا جنوبي والا ظاهري په منفي سره، یا که جمع منفي نی نو د دې شمالي سره ان لګي او د دې جنوبي سره اس لګي. ٹھیک ده؟ ان وسره لګي، ان معنا نارت، دا غي نه تخفیف په کړه یو لفظ تیر اغسته یو حرف تیر اغسته او د چې د دې نور. ٹھیک ده؟ دسی بل قسم دوائر په دې کره ارض باندې فرض کړل شوي دي، هغې ته دوائر د طول البلد وي. هغې د دوائر د طول البلد دا دوائر شمالن جنوبن وي، شمالن جنوبن وي. که دې ته خطوط وي او که ورته دوائر وي یکی یو شی. ٹھیک ده؟ او دا دوائر ټول دوائر عظیمه وي، ټول دوائر عظیمه وي، په دې کې صغیره نه وي. ٹھیک شوله؟ او دا ټول عمودن په دې طول البلد باندې پراته وي، په عرض البلد پراته وي. لکه دا عرض البلد دی که نه، دا بجدي چې راغلی دی عمود پرې راغلی دی، پوه شوې؟ نو په دې عرض البلد باندې عمودن دا وي دغه رنګ، پوه شوې؟ اوس چې طول البلد تا معلوم کو د یوې علاقې عرض البلد دی معلوم کو نو په دې سره ته دا علاقه معلومولی شي. داسې ته زما نه تپوس وکړې د پلانکي د کور کم ځای دی، نو زه دا ته وایم هلکه داسې به ووځي او هلته به چپلې په خپو کې او ښکته به کوز شي او په هغې لار به داسې لاړ شي او بیا به داسې راتاو شي او بیا به داسې ښي طرف ته لاړ شي او هلته به یو تور ګیټ یا به وډزی چې دقه به د پلانکي د کور داسې مونږ تعیین د ځایونو کوو که نه په دې طریقه باندې. ٹھیک ده؟ دې ته خیال کړی اراءة الطریق ورته وایي. ٹھیک ده؟ او یو ایصال المطلوب چې سړی د ګوتې نه ونسي او سیدې په هغې دروازه باندې ودرې که نه.
نو دقه رنګې زه تا ته وایم هلکه جاپان کوم ځای دی پوه شوې یا هغه بل ملک دا کوم ځای دی نو چې دا مونږ معلومو چې دا په دې کله دنیا کې په دې کره ارض باندې دا پلان کې ملک په کم ځای کې دی نو داسې نه داسې به لاړ شي داسې به انډیا راشي بیا به سین بیا به بنګلادیش راشي او بیا به داسې اخوا د پتې سریلنکا ته واوړي په دې طریقه نه بلکې تعیین د دې علاقو یا د ملکونو به کوو په طول البلد عرض البلد سره ټیک نه ته څه وایې چې جاپان په کوم ځای کې دی خو اسان پلان کې طول البلد پلان کې عرض البلد دقه جاپان دی اوس تا به خپله معلوم چې دا دی هغه داسې چې ته وایې چې زه په مثال په 34 عرض البلد یم او په 72 طول البلد یم نو زمونږ او مثال په طور بالفرض د هغې کار یو وي خپل خدای ته پته ده دې نه معلومیږي بیا خو بالفرض د هغې ځای 50 عرض البلد دی 100 طول البلد دی عرض البلد چې دی نو هغه شمالي دی طول البلد چې دی نو هغه مشرقي دی پوه شوې نو زه به د خط استوا نه 50 عرض البلد نه 50 عرض البلد هغه دایره به وګورم پوه شوې او طول البلد خطي گرینیج به روباسم د خطي گرینیج نه به مشرق طرف ته وګورم چې په 100 باندې نو هغه به معلوم کړم بالفرض دا ځای ما معلوم کړو چې دا 50 عرض البلد دی او 150 شمالي عرض البلد دی او 100 مشرقي طول البلد دی نو مې دا لکه دا پلان کې ملک په منځ کې ایدې دا دی دا علاقه ده ته وایې ما د دغې ملک یا دغې علاقې اوقات الصلات روباسه جو اقا طول البلد او عرض البلد په قاعده کې ولګو او اوقات به ترې روباسي که پورا نقشه ولا روباسي جو اقا په کمپیوټر کې بس نور آلاتو کې ورکړه جو پورا د کار نقشه بدله د منځونو تا به په سترګو هم هغه علاقه نه لیدلي خو د هغې علاقې پوره اوقات د صلات به ته څه کړي راوباسي په دغې علاقه کې به نن د سپوږمۍ څه پوزیشن لیدل به شي نه به لیدل شي څنګه نو اقا طول البلد عرض البلد وګوره عقب بنیاد به تا ته د سپوږمۍ هم پته ولګي پوه شوې په دې طول البلد عرض البلد سره تعیین د علاقو کېږي تعیین د ملکونو د مختلفو ښارونو د دې کېږي پوه شوې بل یو خبره پکې دا وه چې یاره د عرض البلد به معلومو څرنګې پوه شوې د دې د معلومولو هغه ډېر شی طرق دي یو اعلی طریقه یې دا ده چې په ډیجیټل آلاتو سره یې معلوم کړو ځکه چې نن سبا موجود دي هغه آلات که نه چې په کار باندې راولو د هغې نه یې معلوم کړو په دغې ډیجیټل آلاتو سره چې ښه آله وي د سره لکه موبایل یا کمپیوټر شو یا بل د دې لپاره جی پی ایس وغیره مختلف هغه آلات ورلشته نو په هغې سره بالکل صحیح معلوم شي ساده طریقې هم د دې لپاره شته ٹھیک ده ساده طریقې هغه د دې یو طریقه دا وي چې دا ته معلوم کې د قطبي ستوري نه د څه شي نه قطبي ستوري نه خو د قطبي ستوري هغه معلومیږي ته چې په کومه علاقه کې موجود دی د هغې علاقې بیا صرف معلومیږي د بلې دې نشي معلومولی نو چې ته په کوم ځای کې موجود یې په هغه ځای کې ته د قطبي ستوري بلندي زاویې ارتفاع کوم ذهن کې نه راځي دا به وایو پسې سبا انشاءالله ٹھیک ده زاویې ارتفاع معلومه کړه چې زاویې ارتفاع یعنی د افق نه بلندي څومره وه نو ستا د دې علاقې عرض البلد هم دقه دی پوه شوې که ته بلې علاقې ته ځې د هغې زاویې ارتفاع به بدلیږي که خط استوا طرف ته ځې د دې زاویې ارتفاع به کمیږي که قطب طرف ته ځې نو بیا به خط استوا سیوا کېږي د هغې بلندي به سیوا کېږي نو ستا عرض البلد به هم سیوا کېږي بیا پوه شو نو یو معلومیږي د هغې قطبي ستوري نه ټیک شوله دغه رنګې نورې طریقې دلته په دې کاپۍ کې ما هغه لیکلي دي پکې څه
د قرنګ د نور په مدد سره د نور د سوري نه هم معلومولای شي. وختي مونږ یو خبره وکړه چې دا نور د خط سرطان نه شروع شي خط استوا لراشي، د خط استوا نه شروع شي خط جدي لراشي، د خط سرطان نه خط استوا د جرازي بده کې 3 میاشتې لګي، دین بیا خط جدي د راځي چې 3 میاشتې لګي. ٹھیک ده؟ او بیا چې د خط جدي نه بیا خط سرطان ته راځي نو بیا 3 میاشتې، بیا چې خط سرطان ته نو 3 میاشتې، نو 3 4 12 پورا کال بدیږي تیر شي. ٹھیک ده؟ اوس دا چې خط سرطان نه چې دا راشي پیکس د خط سرطان په سر باندې چې ودرېږي نو دا 21 یا 22 جون وي. سوي 21 یا 22 جون مونږ خط سرطان ته نږدې یو په 23 دی مونږ په 34 شو نو مونږ بالکل سرونه راغلی که ٹھیک شو بیخي سر له هم نه راغلی خو نږدې ورته راغلی. بیا چې د 21 جون نه دی شروع شو نو 21 جولای 21 اگست 21 ستمبر 21 ستمبر باندې د خط استوا له راورسېدی. پوه شوې؟ بیا چې د 21 ستمبر نه دی شروع شو په ښکته جنوب طرف ته هغه ټنوکوال ته روان شو نو 21 اکتوبر 21 نومبر 21 دسمبر له د خط جدي ته راورسي او دا زموږ د ټولو اوږده شپه وي، لنډه ورځ وي، ځکه ډېر رانه لري. هلته غلی غونته کې راوخېږي چې پرېولي دي ځکه زموږ نه هغه زموږ د سر نه بالکل لرې تللی دی رانه. پوه ځکه موږ د خط استوا نه په 34 یو د خط استوا نه اخوا جنوب طرف ته 23 باندې دی وز دی نو 34 او 23 دوره درجې رانه لري دی. پوه شوې؟ نو 21 دسمبر له د خط جدي له راورسي، د خط جدي نه چې 22 دسمبر را روان شي نو 21 جنوري 21 فروری 21 مارچ باندې دی بیا خط استوا له راورسي. دا بالکل د سپرلي موسم وي. په 21 مارچ کې چې ول راشي نو دا د خزان موسم وي او چې په 21 مارچ کې ول راشي نو دا په 21 څه شي کې په مارچ کې په دغه کې په هغه ستمبر کې بل راځي کنه ستمبر کې چې راشي نو خزان وي، چې په 21 مارچ کې راشي نو بیا څه وي سپرلی وي. ٹھیک ده؟ د 21 مارچ نه دی بیا هغه شمالي د دې کورې نیم طرف شمالي دی که نه شمال طرف ته راوړي نو بیا راځي 21 مارچ 21 اپریل 21 مئی 21 جون خط سرطان له بیا راورسي. پوه شوې؟ اوس په دې سره به ته عرض البلد څنګه معلومې هغه داسې چې په 21 مارچ باندې چې دې خط استوا له راشي او دویم کوم وخت 21 ستمبر باندې چې د خط استوا له راشي. ٹھیک ده؟ نو په دقیق ورځ باندې په 21 مارچ یا په 21 ستمبر عین د نصف النهار مکروه وقت چې وي. ٹھیک ده؟ نو مکروه وقت کې ته د نور په دغه تاریخ د نور بلندی معلومه کا چې د زموږ د افق نه څومره بلند دی. پوه شوې پې؟ د نور بلندی چې د معلومه کړه زاویه ارتفاع د بلندی د افق نه بلندی د څومره ده او بیا دقه بلندی د 90 نه منفي کا د 90 نه څه کا منفي چې څه جواب راغسته عرض البلد دقه دی. پوه شوې پې؟ چې په دقه ورځ باندې هغه د نصف النهار په ټیم کې تا د بلندی په مخ دی یا په کته ځي یا په بره ځي سار نه چې شروع شي نو د نصف النهار پورې په بره راخیږي چې زوال ټیم وشو څنګه نصف النهار ختم شو بس پخین شروع شو بیا دې په کته باندې رواني بیا غروب کوي که نه مسلسل د بلندی کمیږي بیا د عین نصف النهار چې بالکل پیک ته رسېدلی سر ته رسېدلی په دغه ټیم کې چې د بلندی څومره ده دقه معلومه کا او دا بیا د 90 نه منفي کا د 90 نه منفي کا نو چې څه جواب راغسته عرض البلد دقه دی. پوهېږي پې؟ دقه شان د دې نه علاوه نور مختلف هغه طریقې هم دي. یو طریقه دا ده چې په ځمکه باندې ته یو څیز هغه نال کا
پوه شوې او بیا د دغې څیز چې دا کومه سوری جوړیږي دا سوری ناب کا دا کوم لخته چې دا عمود چې تا ودرولی دی که نه دا عمود هم ناب که چې دا سوره دی او بیا د دې عمود هغه سایه چې کومه د سوری چې دی هغه هم ناب کا چې دا سوره دی ټیک ده بیا د دې دا سوری دا په دې عمود تقسیم کا دا په دې عمود باندې څه کا تقسیم کا چې دا به تقسیم کو بیا د دې 10 انورس روباسه ټینجن تیټا 10 انورس دغه خو به تاسو سره یو شی حاصل شي کنه د سوري نه د عمود څخه منفي کو او بیا د 10 انورس روباسو اوس بیا د نور میل وګوره میل الشمس ډیکلینیشن ورته په انګریزي کې وي استعمالو عربی په اصطلاح کې میل الشمس میل الشمس دقی چې د نور د خط استوا نه شمال طرف ته دی جنوب طرف ته چې دین په سوره درجه دی که شمال طرف ته دی نو په سوره باندې دی که جنوب طرف ته دی نو په سوره باندې دی لکه مثال نن جنوب طرف ته دی لکه 21 مارچ وړاندې راغلی که نه په 21 مارچ به د خط استوا له راورسي غالبا نن په 7 ډیګرۍ باندې وختي چې موږ وکتو که نه نو منفي 7 د میل دی جنوب طرف ته منفي حسابېږي که نه نو منفي 7 ټیک ده نو چې دا 10 انورس دی د دغې سایه تقسیمي عمود او د دې د 10 انورس روباسو د دې سره به میل د شمس دا به ورسره جمع کړي دا به ورسره څه کړي چې څه جواب راغی دقه به ستا عرض البلد وي یوه طریقه دا هم ده په دې قصه باندې پوه شوې ښه څنګه ها داسې ګوره داسې اخو چې مونږ ودرو که نه بیا پیکس سایه ورسه به راته معلوم شي بالفرض دا تا باندې ځمکه باندې دا ځمکه د دلته دی 1 میټر 1 میټر لخته دی دلته ودروله ټیک شوله په 21 مارچ باندې نه 21 مارچ خو بله ده که نه دا خو بله ساده طریقه ده چې د دې سوری څومره و کار زوره سوری و هغه سوری ناب که په هغې پسې پیمانه روانه او هغه سوری در سره ناب که چې یاره دا سوری به له دې سوری جوړي بالفرض نور په دې ځای باندې و نو سوری به یې داسې جوړېږي که نه دا سوری دی له ناب که پوه شوې پې نو چې دا سایه شو او دا عمود شو دا څه شی شو عمود شو دا څه شوه سایه شو ټیک ده بیا راشه او دا سایه چې ده دا تقسیم که په عمود باندې دا تقسیم که په عمود چې څه جواب در سره راغی د هغې 10 انورس روباسه وشوله نو چې د دې نه بیا څه جواب راغی نو د هغې سره جمع میل الشمس پوه شوې بیا د دې دپاره قاعده دقه جوړوي چې عرض البلد چې دی عرض البلد دا مساوي دی د 10 انورس بریکټ سایه تقسیمی عمود جمع میل الشمس دا قاعده جوړه شوه بس عمود دی راغلی دی هغه وکړه سایه ولګوه دغه څه شی دی دا کیلکولیټر ټیک ده ما تاسو ته ویلي دی حافظ دی د دې ټولو څیزونو ټیک شو دا ټول څیزونه د یاد کړي دي بیا جدا جدا کار اړو کوم په یو ځای پکې ټول ولیکه 10 انورس ولیکه بریګټ پکې جوړیږي بریګټ جوړ کا بیا سایه ولیکه بیا تقسیم عمود کا بیا بریګټ بن کا بیا بس جمع جوړ کا بیا بس میل الشمس ولیکه چې جواب سره غي دقه بستا سره استاد علاقه ته چې په کوم ځای کې تا عمود ودرولې ده دغه ځای عرض البلد بداوي میل الشمس معلوم میل الشمس بعینه عرض البلد ده ٹھیک ده دا سبب د اسمان تخیجو ان شاء الله غنا دا اسماني چیز دی نو دا التا اسمان ته وخیجو دا التا معلوم ان شاء الله
ٹھیک ده ګوره اسانه پیدا دي چې پوه کړي دا خط استوا ده کنه ٹھیک ده دا خط سرطان دی او دا خط جدي ده ما دلته وختي وي چې دا نور چې د په دې علاقه کې حرکت کوي کنه په دې علاقه کې ګرځي کنه نو چې دې کله د دې خط استوا د پاسه راغلی دا صفر عرض البلد دی کنه دا نو چې د صفر عرض البلد د پاسه دلته نو د میل صفر وي میلو شمس هم سوي صفر وي د چې بیا اوس 21 مارچ روان دی نو صفر عرض البلد چې راشي نو میلو شمس باندې انور صفر دی 21 مارچ پسې بیا موږ لره روان دی کنه 22 مارچ 23 مارچ 24 مارچ دسی برازي راځي نو چې 1 عرض البلد لراغه نو میلو شمس 1 چې 2 عرض البلد لراغه نو میلو شمس 2 چې 3 لراغه نو میلو شمس 3 چې د کوم عرض البلد د پاسه دی وو نو دا د میلان ته وی کنه مایل کېدل یعنی د خط استوا نه د 2 ډیګري شمال طرف ته مایل دی ناغه میلو شمس هم جمع حساب وګورئ ځکه عرض البلد موږ د جمع حساب وکنه نو میل بم جمع حساب نو وایو چې مثال د 10 عرض البلد د پاسه دی نو وایو چې د نور میل چې دی هغه جمع 10 دی جمع 10 ډیګري دی د چې کله د خط سرطان د پاسه راشي 23.45 لا ٹھیک ده نو وایو چې د نور میلو شمس 23.45 دینه خو نه شي دغه بیا واپس د ځل چې راځي دا 21 جون شي 21 یا کله کله 22 دی لره یا پش پکې راورسي بیا واپس روان شي نو چې دې ځای له خط سرطان لره راورسي د عرض البلد 23.45 نو دې ځای له ډایرکټ بیا واپس شي چې واپس شو اوس بیا کمیږي 22 21 چې خط بیا په مارچ پسې بیا اپریل مئی جون 21 جون خطا شو 21 مارچ 21 جون له خدل تر ورسید کنه 21 جولای 21 بیا اگست 21 ستمبر له بیا خط استوا راشي د میل او شمس بیا سی پرشي اوس 21 ستمبر نه په خطه جنوب طرف روان شي اوس منفي کیږي د میل نو چې 1 عرض البلد منفي 1 عرض البلد لراغه د میل شمس منفي 1 شو میل شمس څه شو منفي 1 شو پوه شوې